البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. د قرآن کریم آداب ذکر کول زکا عرض داده چه ادب سره انسان کمال ترسی اور ادب دیتا ہوئی چه ارچا تخپل حق ورکا. مصیبت نن سبا داده خراب ده چکل دی د چا عبارت رد کو خلق وی دا ډیر لوی بے ادب ده. کتاوی چې د اکابر عبارت نه منم په قرآن او سنت باندې عمل کوم نو خلق سوی دا ډیر لوی بے ادب ده. وګوره دیزه کې د اکابر په قول عمل نکو وی د اکابر قول پرې خودو. د اکابر قول مخکره که قرآن او سنت مخکی دي، قرآن او سنت مخکی دي. یره وی دا پنځبریان نه دي وی دی وی چې اکابر پکې چاره وستی دي. مونږ چرتم دانه دی ویلي چې اکابر پکې چاره وستی دي، خو مونږ دا وایو چې ادب تقاضا دا کله چې عالم موجود نو امی مستمخ کیږي، نو چې کله قرآن او حدیث موجود دي نو د اکابر د قول سم معنا ده. ها په تایید کې بیا پیش کړه قرآن او سنت سره برابرۍ. خجی یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زندگی چې وګوره د رسول الله علیہ السلام په جون کم ډیر لوی ادب، ډیر لوی احترام، ډیر لوی چې کم دینو اغا ادب ورکه پروتو. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د معراج د شپې کارگزاری رب العالمین بیانوي. چکل تل د معراج له پیغمبر علیہ السلام نو التم د آداب او خیال ساتل. د قرآن وی ما زاغ البصر وما طغى، نه نظر اخو دی خوا کړی دی او نه د حد نه تجاوز کړی دی. دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغشان اور ادب. صحابه کرامو کې او تمام انبیاءو کې د ادب ملکه ډیره زیاته وا. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کې چې کم ادب و نو هم عقل او فهم به حیران شي. خلق ویلو چې عیسی علیہ السلام مونږ له دعوت د شرک را کړی دی. نو فرضی طور ته الله رب العالمین سوال کوي وی د قیامت په ورځ به ورته ووایي یا دغه سے ورته الله رب العالمین فرمایلو انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. وی عیسی علیہ السلام تدی خلق تویلی دی چې زما عبادتو کې او زما د مور عبادتو کې او مونږ ته الہ وای. نو ظاهر کې چې داسې تاسو چا نسوکو کې واکار پکې نه وینا ما کله ویلی دي تاسو سره څه دلیل چې ما ویلی دي. لیکن عیسی علیہ السلام دومره د ادب تقاضا کوي. الله ورته وی دی خلکو ته تا ویلی دي چې ما شریک کړه د الله سره، هغه وای نه کوي. ولی خبر د رب العالمین د رب مخ ته نا کول هم عیسی علیہ السلام بے ادبی غني. هغه وی ان كنت قلته فقد علمت، اے الله کما ویلی وی نو فقد علمت، تو خو عالم الغیب ذات رب العالمین تا ته خو پته. نو چې الله ته وسپارو نو الله ته خو پته و چې عیسی علیہ السلام چاته د شرک دعوت نه ورکړي. دومره زیات وګد مفهوم او وسعت په ادب د انبیاء علیهم الصلاۃ والتسلیمات کې. ان كنت قلته فقد علمت، اے رب العالمین کما ویلی نو فقد علمت، رب ته خو پوهی بس او الله ته پته و چې دنه دی ویلې. نو عرض داده اشارتن ورته و چې اے الله دی بلګیای تا ته خو پته ده چې ما دا خبرې کړې نه دي او ما د شرک دعوت نه کړې. او په آداب باندې مستقل کتابونه علما لیکلي. دا کتابونه ځان سره یاد ساتي او لیکي. یو کتاب لیکل شوی دی التبیان فی آداب حملة القرآن د امام نووي رحمت الله علیه. التبیان فی آداب حملة القرآن.
او عالمان ذکر کوي چې څوک قرآن کریم اوچتئی د قرآن ادب کوي او پزان کې اوصاف حمیدہ خیست صفات پیدا کی خیست اخلاق پیدا کی دا اصل کے ادب دے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ مدارج السالکین کی لکھی چې ادب دیته وي چې کله په انسان کې د خیر ټول خصلتونه او خویونه رالل دا ادب دی. په انسان کې د خیر تمام خصلتونه راجمع شو دیته وي ادب. امام جرجانی په حواله تعریف ولیکي اذان سره دا به مفکر راشي د الله بندگانو. هغه وی الادب عبارة يحترز به عن جميع انواع الخطا. ادب عبارت دے ادب نوم دے د سنوم دے ګولا چې د دې په برکت او فتوفیل انسان د تمام خطاګانو نه بچ کیږي. ادب چې کم سړی کې وي او حیا پکې وي پردې خور لور تم نه ګوري. ها ولې پلار چې پردې خزر رواني نه د کور خزشته کنيشتا دی وی چې دې ترې په بد نظر وکتل نو ستا خزې ته هم سبا څوک په بد نظر وګوري نو څوک برداشت کوي چې چا خزې ته څوک په بد نظر وګوري. یو خزه چې پلار روانه ده نو با ادب سړی وی دا د چا خور او مور ده نو زمام کور کې خور او مور شته نو غواړم چې زما د خور او مور په پوندو په مخ د چا نظر ټینګ شي زه څنګه د بل چا د خور او د مور په پوندو په مخ باندې نظر ټینګ کم. نو ادب انسان ته ډېر لوی مقام ورکوي. ځکه به ویسا شیخ صاحب رحمت الله علیه دا شعر ډېر وی الله دې په رحمتونو ولېږي وی لیس الیتیم الذی قد مات والده بل الیتیم یتیم العلم والادب. وی یتیم هغه نه دی قد مات والده د چا چې پلار مړ شي. حضرت ګله وی یتیم هغه نه دی چې د چا پلار مړ شي بل الیتیم یتیم العلم والادب. وی یتیم خو هغه دی چې د علم نه یتیم شو اور د ادب نه محروم شو. د علم نه محرومه اور د ادب نه محروم شو اصل یتیم دغه دی. مولا علی قاری رحمت الله علیه په مرقات کې ذکر کړي او دا خبره حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د صحیح البخاری په کتاب الادب کې ذکر کړی دا. تاسو چوغوره بخاری شریف تا ابو داود شریف تا هغه کې کتاب الادب شتا. ادب را تخی خلق وته معاشرتی علوم وي نو دا هغه تعریف ادا سے کړ دے الادب استعمال ما يحمد قولا وفعلا. ادب دی ته وی چې هغه څه استعمال کی چې دا هغه خلق تعریف کی کاغه خبره د تعریف دا او کاغه کار د تعریف دی خودی ته وی حمد. ځان کې به ودن عاجزی پیدا کی دا د ادب سلیقه ده. ځان کې ودن خو خوې پیدا کی ځان به کمزور کی. ادب دی ته وی چې غرور ختم کا. ادب جنالما دی ته وی چې غرور ختم کا ځان عاجز کا. دا د ادب اعلی مقام اور اعلی مرتبہ دا. مٹھا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. یو دانا دا ځان خوري کی کنه پورا وګه تیروزی کرو نوزی نو اے انسان تم ځان خوري کا الله واستان ډېر کمالات ظاهر کی. کته دانه په مرتبان کې د شیشو کې دی د شیشو یو لوخه دی پاغه کې دی نو دا دانه بس خاشي او ډیران بشي کنه زرغونه بشي اور کچره دی دانه دی خړې زمکه ته ورويشته او د خورو کې د خور کړه نو ګل گلزار بچ نو ځان ته انا نه وای چې سوک راغي وی انا صاحب راغي. طالبان چې اکثر یو بل تاوازو کې وی سو کې وی انا صاحب ما انا ویزه زایما وایي کنه دا بیزه چې چغي وای نو مې کوي کنه نو مې انا ده کنه
نو ټول عمر به څاروو کې دا کمزورې ګڼلی شي. نو چا چې غرور والا لفظ استعمال کړی دی نو هغه څه کېږي لکه هغه مقام ته نه رسي. دې منګي نه چې اوبه رالی او ته نیغې په نیغه منګي نه اوبه راغستی شي ته به ځان اول ټیټ کې منګي ته نو بیا به منګی ځان را ټیټ کي. پته لګي ادب به کې او عاجزي به کې. دې د وجې نه ایغ نیغ انسان دې په ټول عمر کې چاله فایده نشي ورکولی. یو د چاپلوسی یو د عاجزي. عاجزي به کې ګلونو. ابن مفلح رحمت الله علیه کتاب لیکلی دی الآداب الشرعیه، ډېر ښکلی کتاب دی او په هغې کې آداب الطعام هم لیکلي دي ابراهیمه چې د طعام آداب څه دي، د خوراک آداب څه دي. تبلیغاً چې د سروزې له لړ شي نو هغې هم دا دوه خبرې ډېرې دي. د روټۍ آداب بیان کې چې کله پلیټ ښه راغلي وي په زړو آدابو یې کېباسئ پوه شوې په زړو آدابو یې وخورئ. چې کله داسې خالصه لوګانې تړ کړي نو ناستې نیمه ګنټه بیا آداب نه ختمېږي ځان به ته په صدقه وږي کېږي چې یو دوه نوړی وخورو او چې وده کېږي نو اوس د خوب آداب دي. یو وایي د خوب پکې څه آداب وي بوډا یې بوتلی وي د نسوارو ټیکې به د بالغ یو سر ته کېدی موبایل الارم بل سر ته او یې پرېوځه نو اوس موږ له خوب راغلی دی دوی راته آداب بیانوي پوه شوې. د روټۍ غټ ادب دا دی چې روټۍ تیاره شه نو د پوزې لاندې کوئ. دا د روټۍ غټ ادب دی. ته ورسېدې که نه دا نه چې وي پلانکي ته انتظار دی. قرآن څه وایي لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا. دې کې اړو څه مسله نشته که به شریکه خوراک کوئ او که جدا جدا کوئ. البته د قرآن درس ته وي په شریکه کښېنئ واعتصموا بحبل الله جمیعا. ته په دې پوهېږي نو آداب ګلونو اهم سیز دی. دا ملحوظ نظر اور مد نظر اوساته. د هر سیز خپل آدابي. آداب المنام شته، آداب النکام شته مشره. د نکاح خپل آداب دي. دغه رنګې فقه او هدایه چې کولاو کې نو هغه دک آداب ذکر کی. آداب القاضي هم شته هغه ځان له یو باس دی. طالب و استاز به کوم صفات ځان کې پیدا کړي دا ځان له یو اوږد چپټر او اوږد باس دی. داسې نه ده جان عالمه چې بس سبق وایا او د آدابو خیال مه ساته. نه 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 ته چې ګوډ کې په پټي کې او د خاص بوټي خیال نه ساتې تمام بوټي وې نو ته به فصل وکرې فصل به ورېبې. ته به ګوډ کې خو د خاص بوټي خیال به ساتې نو ته به خبرې کې خو د استاز به خیال ساتې. استاز یو خاص بوټی دی که څه دله درځیم نو د استاز مخ کې به خپل علم نه راس پړی. ځینې طالب چې راشي که نه نو هغه شروع کړي نو یاره جي ما دا ویلی دی او جي دا ترکیب داسې او جي دی که څلور ترکیبه دي. د استادانو ته پته وي چې دی که څو ترکیبه دي دا ځای خو ځینې ځای استاز په یو ځای ځکه نه حل کوي چې طالب کې دوره ظرف نه مومي. طالب کمزوري ګڼي نو ځان کې د نن نه به دا عزم وکړي چې که ډېر څه درځي خو بې ضرورته به د استاز مخې ته ټرتېږي نه. یو د تپوس کول تپوس استاز نه کوه اوم لږ موټ دی ګوره او چې تا ته پته وي چې دا تپوس داسې دی دا تپوسو داسې دی چې د استاد له دا جواب ورځي نه نو ګڼه کې داسې تپوس هم د استاز نه مه کوه. چې ته ورته ووایې د نعم الرجل ترکیب راته وکړه او هغه ته هغه ټایم یاد نه وي چې دی کې درې کم ترکیبه دي او غلی شي نو ستا استاد د خلکو مخکې تا ونه شرمو. خلک به وایي چې د نهمیر دومره اسان ترکیب ولم نه ورځي او پر هات زر ټک ټکي شي ورته ووایي چې و د فعل فاعل ترکیب کې خطا شوی. نه خیال به کې ګلونو آداب به ډېر غټ خیال ساتي. د استاز مخې ته به انتهایی ادب سره اوسئ. او بله خبره اورئ ما ته توجه کوئ که نه حضرت ګله د دې خبرو به طلباو ډېر زیات خیال ساتي. استازان کله کله ذوق او گپ لګي چې د طالبانو طبیعت ښه شي خدا نه چې طالبانو هم گپ شروع کړي. استاز چې گپ لګي نو حیثیت لوی د استاز دی خو طالب چې مذاق شروع کړي نو څه حیثیت پاتې شو.
دې د وجه نه استاز ځان له مقام لري او طالب ځان له مقام لري. دکسې یو باب دی هغې ته وایي آداب المناظره. څه وایي ورته؟ آداب المناظره. ماتوریدي صاحب د آدابو ډېر خیال ساتو، غلی ناستو ځکه چې ګیر و دې ځله ډېره جز کېده. تا به وایي کوز ته څلورو میاشتو نه راغلی دی. خیال دې ووته هلکه؟ ډېر خاموش و. نو آداب اظهار للصواب دا اول ادب دی د مناظرې چې نیت به مخلص کی. رشیدیه کې د نهمه صفحه باندې تعریف کوي توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین اظهارا للصواب. مناظره اول ادب دا دی چې نیت به مخلص کی چې حق مسله واضح شي. دا نه چې بدعتیانو مو وایي چې هلکه محمودي صاحب مناظره بیله او بیا هم دی وایي چې یاره ما ګټلې ده او کلیپونه جاري ساتي. نه چې بیدله نو بس غلې غونده یو پوسټ وکوایه کې وتم. پوه شوې که نه؟ عرض دا د ګلونو چې مناظرې هم ادب دی. هغه ادب دا دی چې حق به بچا نه ګډوډی که بل سره حق فورا تسلیم کا او ور فورا ووایه چې زه څه ومه په خطا ومه. اور د انبیاء علیہ السلام مضمون چې ګوري اخو د ادب نه ډېر زیات ډک دی. اسماعیل علیہ السلام هم د خپل پلار ادب کړی دی. الله رب العزت فرمایي فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. وی ای بچیا زه خوب وینم چې په خوب کې تا ذبح کوم. خوب کې دا ورته نه وي ښه چې خوب کې راته حکم شوی دی چې زوی ذبح که. انی ارا فی المنام، ارا وینم صرف چې زه خوب کې تا وینم چې ذبح کوم. فانظر ماذا ترى بچې ستا سرای ده. اوس هغه د منکرین حدیثو به شان اصول نه لرل چې قرآن کې خو ویلي دي چې ذبح د انسان حرامه ده. نه ورته دا ویلي دي چې ما ته دلیل وښیه، نه دا ویلي دي چې دا د عقل خلاف دی، بلکې څه وایي ورته یا ابت افعل ما تؤمر. دوه خبرې دي، یو ادب دی او یو دې ځای کې مقام عبرت دی د منکرین حدیثو او فرویزیانو دپاره. ادب خدا دی ورته وایي یا ابت افعل ما تؤمر. ای پلاره چې څه درته حکم کړی شوی دی اکه وکړه. نو حکم خو ورته هېڅ هم نه و شوی، حکم خو ورته نه و، خو د پلار دا خوب یې داسې وګڼو لکه په منزله د الله د حکم. دې ته وایي ادب. اور دویم د پیغمبر خبره که د عقل خلاف هم وي خو چې تا ته راورسېده په کامل طریقه باندې، نو که د عقل او د ظاهر خلاف ومي نو د خبره د پیغمبر به منلی شي. د ابراهیم علیه السلام خبره چې بچي ته کوله چې ای بچي زه تا ذبح کولو حالت کې وینم، دا خبره د عقل خلاف ده او که نه ده؟ دا د ظاهر خلاف وه که نه وه؟ چا زامن ذبح کول عقل دا وی چې زوی ذبح کا، خو اسماعیل علیہ السلام عقل له اعتبار ورکو، فورا وی چې پیغمبر خبره ده نو یا ابا تفعل ما تؤمر. دا ورته نه وي چې ورګځې په قرآن تلم، نه ورته دا وي چې ورګځې د مخکرو انبیاو په وحي باندې تلم، بلکې سو یا ابا تفعل ما تؤمر. نو مقام د اسماعیل علیہ السلام د ادب اللہ کھولے دے، ذکر ہوئی یہ مکتب کی کرامت تھی یا کہ فیضان نظر تھا، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور د اسماعیل علیہ السلام د ادب وجہ سوا، د اسماعیل علیہ السلام د ادب وجه دا و چې پلار کې ادب و. نو چې د چا پلار با ادب وي نو زوی هم صحیح با ادبي، اور کله کله چې پلار بے ادب وي نو زوی هم بے ادب. ابراہیم علیہ السلام د رب ادب کو، بچی د ابراہیم علیہ السلام ادب کو. ابراہیم علیہ السلام وی وَإِذَا مَرِضْتُ، کله چې زه بیمار شم فهو یشفین، اغرب مال شفا را کوي.
نو و اذا مرضت وی چې زه بیمار شم داسې ولې ونه وی چې الله مې بیمار کی ادب وکړو ماشاءالله ولې د بیماری خشې نه دی نو د خشې نسبت ځان ته وکړه الله ته مکه پریانم ویلو کنا اشر اريد بمن في الارض د شر کی اريد ہوئے ام اراد بهم ربهم رشدا او رشدا کی اراد ہوئے ولی د هدایت نسبت الله ته وکړو او د گمراهی او د شر نسبت ځان ته وکړو یا مجهول کو بهرحال دا مرض نسبت ځان ته وکړي چې وا اذا مرضت کله چې زه بیمار شم اوس شفا د کمال شي د نو فهو یشفین د شفا نسبت الله ته وکړو نو چې د الله ادب وکړو الله ابراهیم علیه السلام لدا سے بچي ورکو چې هغه بچي د ابراهیم علیه السلام ادبناکو د یوسف علیہ السلام ادبم قرآن ذکر کی چرونو ته معافی وکړه وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزع الشیطان بینی وبین اخوتی دعوت نوی چلکا کوئی تم غرزولو ما یاد منشی ډیر ظلم مرا سره کړو نه بس بھی شیطان راغلے و زمون منس کے اختلاف پیدا کرو آ رہی ہے چاہی یوسف سے صدا دوست یا توڑے ہیں اور بھائی بہت علامہ اقبالم ہوئی کنا کوئے میں تو نے یوسف کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا ارے غافل جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے دا سرونشتا چی کوئی تا دیم غرزی خو دوستان ډیر کم ملاویږي نو یوسف علیہ السلام ورته د جیل خانې نه راوتی او تسوی وی د جیل خانې نه راوتی ما او شیطان زما استاد منس کې اختلاف پیدا کړی دی عام طور چې خلک روغه کوي نو زر د آیت وي شیطان په منس کې اختلاف پیدا کو خو روغه کې هغه شیطان غیده چې شیطان کم پراډولاو پوهیږي کنه نو شیطان خول بکار دی لقمان علیہ السلام د خپل بچی سره خبرې کوي نو بچیم د پلار ادب کوي اور پلارم د بچی احترام کوي هغه ورته سوی واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بني اے زما بچوړیا تصغیر دې کنه یا بني دا تصغیر دې څه د ډېرې مینې د وجې نه تصغیر کله د حقارت او بېعزتۍ د وجې وي او کله کله د څه د وجې وي د مینې د وجې وي یا بنیه او زما بچیا نو بیا ورته وی لا تشرک بالله د الله سره شرک مکوه نو ماشوم سره هم چې خبرې کوي نو پلار بم آدابونه خیال سره دا نه چې هغه مونځ قضا کو ته فورا لوړ تلاس کی دومره وویل لکه د امرودو په غلا کې چې دی نیولی دی بلکې په آدابو سره دله دعوت د مونځ ورکه چې دی مونځ ګزار شي خجیب عبدالله علماو د عبدالله ابن مبارک قول ذکر کړی دی چې الادب قبل العلم علم رستو زده که خو ادب مخکې زده که که ته علم اول زده کې نو د استاذ ډېره غټه بېادبي به کوې که نه به کوې آیو استاذ ته ویلی وی هاسپاټ لا کولاو که چې دا وای فای کنیکټ کو هغه چې اوس سره زه وکړم یو ما سره بیا نه ختم شوي زده ته بس کله کله استاذ ته وی سبا چې ګوره دغه کړي پیکج کړي وي چې ما سره کنیکټ شي نو داسې بیا د وی ونه کې لږ خیال وکړه په خبره پوه شو کنه دی وجه خو ادریس کاندلوی سے لیکلی دی د استاد په سیکل بچکار لم نه دی د استاد کېړې بم نه پخپو کې د استاد ټوپې بم نه پسر کې د استاد په منبر او په محراب او داغه د ناست په ځای بم نه کینې سوچ کوونو د استاد مخ کې به موبایل هم د جیب نه نرالی چې دا تا ټک ټوک دا رنګونه ملاوي او دا واتس اپ کې استاد به ویني چې دا څنګه طالب علم دی ډیر غټ آداب یاد ساته څومره چې د ادب زیات دومره به الله علم درکړي
او څومره چې د ادب ختمیږي نو دومره به د په علم باندې زوال راځي. نو اول ادب دی او بیا علم دی. امام بخاری رحمت الله علیه یو مستقل کتاب لیکلی دی الادب المفرد. امام حیثمی رحمت الله علیه کتاب لیکلی دی آداب الاطفال چې ماشومان ته هم ادب خي. ابن جوزی رحمت الله علیه ضم الهوا کې د سلیمان علیه السلام قول ذکر کړي چې سلیمان علیه السلام خپل زوی ته ادب خي نو ورته وی امشي وراء الاسد والاسود ولا تمشي وراء المرأة. وی بچیا د زمری شاته زنوم ټینشن نشته، د تور مار شاته روان یم ټینشن، خو ولا تمشي وراء المرأة د خزي شاته بنځي. مخکې نه به هغه د موبایل نمبر وغورځي اته به راواله او رنګ به ملاو کنه سو په لګ جنجال به ووړي. نو وی د زمری شاته روان یا د مار شاته روان یا لیکن د خزي شاته بنځي ښه په لوی مصیبت به ووړي. نو ادب زوی ته خو کوي نه خو دا سلیمان علیه السلام خپل زوی ته ادب غي چې بچي د ادب خیال ډېر زیات ساتي. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت الله علیه په دې مجموع الفتاوا کې یو باس کوي چې په سجده کې به قرآن نه وي او په روکو کې به قرآن نه وي. اصل کې حدیث کې من راغلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا فرمایلی وی انی نهیت ان اقرا القرآن راکعا وساجدا. زه دینه منع کړی شوم چې په روکو په سجده کې د قرآن سبق وایم. خو اوس ذهن کې سوال راځي چې د دې وجه څه ده؟ وجه څه ده چې روکو سجده کې قرآن منع دی؟ نو علما ذکر کوي دا د انخفاض صورت دی، دی کې تخکتای او د ادب تقاضا ده چې قرآن ټیم کې خکته کېږه ما نه غدرېږه نو قرآن وایا. نو روکو سجدم الله د پاره ده خو حالت د خکته کېدو دی. نو د قرآن دومره لوی مقام دی، دومره لوی مرتبه ده چې دا د نیغ او د ادب په حالت کې نه غدرېږه نو قرآن وایا، په ټیټه قرآن هم وایا. دې نقطه نه رسېدی. علامه ابن تیمیہ رحمت الله علیه ورله دا نقطه چې کم دینو هغه وضع کړی ده. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په البدایه والنهایه کې د یو کس واقعا ذکر کړی ده چې دین سره به وی ټوکې نه کې. یو کس هغه مسواک پورې ټوکې کولی نو دا مسواک راواغستو په دوبور کې ووخو، په خبره پوهېږي شرمګاه کې ووخو چې دا څه سنت دی مړه. نو علما وی البدایه والنهایه وم جلد 290 صفحه کې وی د سنتو د بې ادبۍ د وجې نه د هغه مسواک په دوبور کې د وهلو د لاسه د هغه یو زوی بیا پیدا شو د هغه سړي او بیا دومره خطرناک و چې هغه خلکو مړ کو. دا لږ شرم او لږ تکلیف په ده تیر شو، دا یې بې ادبي کړې ده. بې ادبي به چرې نه کوي، ډېر غټ په احتیاط به دا یو قدم اخلي. عالم چې بې واکه او بې ادبه شي که نه دا ډېره لویه تباهي کوي، ډېره لویه تباهي. یو د یو خبره په خپل علمي نهج باندې کول، یو د ادب او د بې ادبۍ مقام دې حد ته ورسي. یو سړی وایي چې چا د امام بخاري دا روایت نقل کړی دی، وایي دا روایت نقل کوونکی هم د نسړي بچی دی، څوک چې وایي هغه هم د نسړي بچی دی، او چا چې لیکلی دی هغه هم د نسړي بچی او چا چې روایت کړی دی وی هغه هم د نسړي بچی دی. پته لګي چې دا روایت خو نقل کړی امام بخاری دی، وایي تمام دنیا قائل تمام دنیا دا، پته لګي چې تمام دنیا د نسړي بچی دا او ته د سړي بچی. بل دلیل به خبره کې دی شي تمام دنیا یې مني خو ټوله دنیا د نسړي زامن دي، یو ته د سړي بچی. تمام دنیا کنجران شو یو ته کنجر نه. علن کې ظاهر ته چوغوري داسې ویل پکار دي چې څوک د امام بخاری رحمت الله علیه د دې حدیث پکاوي کوي دي ته بد ګوري، هغه سړی کنجر دی، هغه سړی د نسړي بچی دی. کم سړی چې دې روایت ته سپک ګوري هغه سړی د نسړي بچی دی او هغه سړی هغه انسان چې د نه کنجر دی.
لیکن د ادب تقاضا عالم به دا خوله په منبر ډیره د سوچ سره استعمالي، ډیره انتهایی د ادب لهجه به استعمالي، خپل مسله وکا په علمی انداز باندې وکا، لیکن خیال کوه د سلف او د امت د پیغمبر علیه السلام او د هغه د احادیثو سپکاوي در نه رانشي. تا چې یو مسله وکړه په علمی او اخلاقی انداز کې او خطا شوې نو بل عالم بدل صدر کی جواب در کی کتا د زړه په کولاو غوګون وورد کی دي چې دا جواب نه ته مطمئن شي او الله د حق اوخی، خو چې تا دومره ستغه لهجه استعمال کړه چې ستا مقابل تاله جواب درکې نو پستغه درکې نو کې دي شي ته په غلطه تاله جواب خولي درکړي، خو چې تا ستغه کړي او هغه پستغه جواب درکو ته به مسله ومني تاکہ با انابت او د الله رضا پیدا شي. دې د وجنه د آداب به انتهایی خیال ساتي. ذنون مصری رحمت الله علیه فرمای چې کله د یو استاد شاګردی کینو اول درې آداب حاصل کا، تعظیم العلماء، د علماء ادب زده کا، دا نه چې په هر منبر او محراب تش د مولا بد وي، الکه د علماء بد چې وینو د علماء مجلس کی وایا، په منبر او محراب چې ته د علماء بد وي نو دا دین به د عوام د چا نه زده کوي؟ د جاوید غامیدی نه به زده کوي؟ د سر سید احمد خان نه به زده کوي؟ د چا نه به دا دین زده کوي؟ د عوام د علماو نه به زده کوي. د عالم خو ته په هر منبر بې عزته کوي، عالم خو ته په هر محراب بې عزته کوي، عالم خو ته هغه مقام ته ورسو چې د هغه مخ ته د کتو مجال سړی نه کوي، هغه سره مجلس سړی نه کوي. د عالم بې عزتي خو نن په منبر او محراب دومره شروع ده. نه، د علماو چې غیبونه شته نو هغې له د علماو منظمه پکار ده، د علماو میدان کې کوه. د عوامو د پاره اوس انبیاء ناراضي، دا علما د انبیاء مثل دي، په دې معنی چې دی ته دین رسي. نو د علماء بده بچره په منبر او محراب نه بیانوي، د آداب زده کې تعظیم العلماء د شاګرد اول ادب داده چې د علماء ادب پکې. بل شاګرد ادب داده چې د استاد او د خلکو غیبونو ته بنه ګوري، د غیب بد ځان ګوري، کمال بد بل ګوري. دا خلک وی کنه او خياران وی انسان له دوه سترګې ور کړی دي، سو په دې یوې د ځان غیبونو ته ګوره او په دې بل د خلکو کمالاتو ته ګوره. نو موږ څه کوو؟ په دې یوې د ځان کمالاتو ته ګورو، په دې بل د بل غیبونو ته ګورو، نو د خپل غیبونو ته به کله اوسګاري. خلک وی چې یو ته دا یو ګوته نیسي نو دا درې خو کم از کم ځان ته راځي کنه. نو دې وجې نه تاسې د امت او د خلکو غیبونو کتو باندې به ژوند نه تیرې، ځان کې کمال پیدا کا. تم رب لروان او زمو رب لروان، زما او ستا اصل معامله چا سره ده؟ بس هغه معامله صفا کا، پرېږده چې پلانکي کې دا غیب ده او پلانکي کې دا غیب ده. خپل رب سره خپله معامله کلیر کا او اوکې کا او فاینلې کا، چې د رب مخې ته پاسې نو تمام دنیا د تا پیل کی څه ټینشن او چې رب د پیل کی نو تمام دنیا د تا د لایکو کی ستا شیرنګ د زیاتی څه پیدا. خجی درم د علم په طلب کې به مال لګې، د علم په طلب کې به دا نه چې دومره شومې چې د لیکلو د پاره تا سره بالپن هم نه، نه مال ولګوه مړه چې ډیو بوتل هر ټایمس کې او کړایې کې او هر ورځ تا یو چکر دی، کله په یو خوا منډه او کله په بل خوا او امبیانې دی ولوځی، نو ځان له یو ښه کاپي نشي اخیستی، ځان له یو ښه قلم نشي اخیستی، ځان له یو ښه ریل نشي اخیستی ټیپای، ځان له ښایسته ښایسته کتابونه نشي اخیستی. درې صفات شو، چاته یاد شو درې صفات؟ تعظیم العلماء، خپلو غیبونو باندې نظر او د بل چا غیبونو ته نه کتل، او دریم نمبر دی انفاق فی آلات العلم، لآلات العلم، د علم د آلاتو د علم د سیزونو د پاره خرج کول د الله په لار کې. ابن عساکر په خپل تاریخ کې لیکلی دی جلد 5 صفحه 284. امام غزالی رحمت الله علیه لیکي کدری اوصاف د شاګردانو ویزان کې پیدا کړل درې صفاتونه، نو د باندې نعمتونه بیا پوره شو. یو کدک لګزان کې عقل پیدا کو، ځکه طالب د عقل نډر خپل اخلاصي پويږي کنه، د مزغو دینی میسي کار پریخي
څه کوي بنو اوس د سر نه چې ټوپۍ راوالي او د ګرمه پتیله پرې راوچتوي چې کېږدي نو هغه ټوپۍ ویلي کړي نو داسې طالب سره به څه کوې ته هغه یو طالب و هغه چې ګرموله نو ماستی ورته اچولي نو داسې د عقل نه خلاص طالب سره به څه کوې داسې طالب سره به څه کوې چې د کال اخر کې چوټیانې شي نو هغه جامې په یو ګوتې کې غوټه کې اوبه راچرته ولي دلته یو طالب دی نو اوس یې ما هغه ځای کې بوټان پراته دي په هغه کمره کې نور او بارانونه خو په اخلاص شروع دي عام چې راشي کال پس نو وي به چې زما هغه بوټان او کپړې راکړې دغه ډېران د بیا د حاجي صاحب بولی وی دې کې ځان له وګوره نور به څه د ناراستیا خو به هم دقه حلي نو یو سړي وي چولې اغستې د 500 روپو چې هغه دکاندار ولا 500 روپو چولې ورکړه نو چې ته چې چمچ اړموله هغې کې مچ و هو ته کاکا دې کې خو مچ دی او ته یې 500 روپو کې خو څه ګډ نه خو دغه مچ به کېږي نو د ناراستیا خو به دقه لباس وي نو خو څه محفوظ پروت نه عرض دا دی چې 3 صفات دي امام غزالی وی یو عقل دی یو ښایسته فهم دی چې استاد څه وایي دی پې پوهېږي دا هم ډېر لوی صفت دی اور بل د ادب احیاء علوم الدین احیاء العلوم والدین دا 3 صفات دا پکار دار چې طالب علمان دا پزان کې راوړي بس واخر دعوانا